انا چې هغه استادان دا کوي وضع الشی فی غیر محله، یو شی د خپل محل نه علاوه په بل محل کې د خپل ځای نه علاوه په بل ځای کې خودل دا ظلم عظیم دی. په نن سبا افسوس خبره دا ده چې انصاف او ظلم څوک پیژني نه. هر طرف ته هغه ظلم او زیاتی روان دی، هر طرف ته بے امنی ده، هر طرف ته فحاشي ده، هر طرف ته عریانی ده، د ظلم انتها ده. خو هیڅوک هم دا نه وایي چې نه دا ظلم دی. حالانکه که سوچ وکړي او حساب ولګي نو که د زما او ستا چې جانچ پړتال وکړی شي نو وایي تا ته پکې بند نه دی او ما ته کولاو شوی نه دی. دا ستا انصاف دی او دا ستا انسانیت دی. ستا بچې په کوم ځای کې سبق وایي او زما هغه په کوم ځای کې سبق وایي. زما هغې ته ټاټ نه میلاویږي او ستا هغه په کرسۍ او په اے سی ګانو کې هغه ته سسټم لګېدلی، سولر سسټم. دارنګې ستا بچي چې دی هغه سره څه ورسره دي او زما د هغې سره. ستا د هغې اپر کلاس وګوره، میډل کلاس وګوره، لوور کلاس وګوره. منګه چې دی مونږه دا نه پیژنو. دا ستا جمهوریت دی او وای اسلامی جمهوری. ستا د بچو چې په کم حقوق دي او ستا د بچو چې کم حقوق دي هغې ته وګوره او بیا زما د بچو حقوقو ته وګوره. زما مریض په کم هسپتال کې علاج کیږي او ستا د هغې په کم هسپتال کې کیږي. دا قانون که ښی نو دا مدارس سړي ته ښی، دا انسانیت که ښی دا قرآن کریم خلکو ته ښی. قرآنی تعلیم انسانیت ښی او امریکای والا منګ ته چې هغه وایي منګ انسانیت ښی. نه مړه، هغه منګ ته چې څه بشري حقوق وښی او هغه چې په غزا کې څه وکړو، په فلسطین کې څه وکړو، په افغانستان کې څه وکړو، په عراق کې څه وکړو. د مسلمانانو د بچو سره او د انسانیت سره چې لوی قاتل چې هغې ته قاتل اعظم ویلی کېږي هغه په مسلماني دور کې امریکا، یهودي او اسرائیل دی. دې ته بشري حقوق ویلی کېږي. ته صرف چې د پولیو څاڅکو ته بشري حقوق وی، ته صرف او صرف بسکټو ته او 2000 ته 8000 ته بشري حقوق وی. ته به دې باندې چې مسلمانان چې څه کوي هغه غواړي. بشري حقوق دې ته نه وایي چې جنکۍ راوباسه او بې حیا یې کا، مخلوط تعلیم ولا ورکا، د انکم سپورټ پروګرام په ذریعہ باندې پیسې ورکوا چې د خاندانونو ورسه هغه چې رسي هغه په حاش شي او هغه بې حیایي راشي. دا بشري حقوق دي. دا خو د حیواناتو تعلیم دی. هغه تعلیم صرف او صرف قرآن کریم ورکوي. علامه اقبال چې دی ویلي افسوس صد افسوس که شاهین نہ بنی تم، افسوس صد افسوس که شاهین نہ بنی تو، دیکھے نہ تیرے آنکھ نے فطرت کی اشارہ. ته صرف او صرف د بانګي جوړ کړی شوی سوچ او فکر چې هغه څه کې مخکې کې او په ډیران کې چې سي هغه پروت یو باغی کې چې دانې لټې او هغې ته چې څه وي خوراک وي او هغې ته چې ترقي وي. دا د بانګي سوچ او د بانګي فکر چې هغه تا راغستی دی او هغه په ترقۍ باندې ایښودی دی. تو مرغ سرایی خورش از خاک بجویی ما درس د دیدان به انجم زده من قار. د بانګي او د شاهین چې کومه خبره ده، شاهین ورته وویله ته ما ته چې خبرې مه وه پنجې مه اوچتوه او برید مه تاوه چې زه مارغه یم. نه مړه ته چېرته چې په ګندګو کې لتې ووه او زه چې کله ښکار کوم نو د خپله مخوکه چې د ستورو سره لګومه. تا صرف او صرف په ډیران کې چې څه کې هغه خوراک طرف کې سپلی تعلیم دې راغستی دی، زمینی تعلیم دې راغستی دی، قرآنی تعلیم، اسلامی تعلیم، رحمانی تعلیم، د انسانیت تعلیم، د دنیا او د آخرت د کامیابی تعلیم او دارنګې د انسان چې د فلاح او د کامیابی ته د رسیدو تعلیم. قرآن کریم هغه تا پرېښودی دی، هرې پرېښودی دی، هغه دې شاته کړی دی او صرف دنیاوي ریسرچونه، دنیاوي چې تعلیمونه هغه دې راغستی دي. قرآن کریم کې وایي فلما جاءتهم رسولهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم
وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون. پیغمبر چې د انسانیت د پاره تعلیم راوړیو، دا خلکو خپل عقل او خپل هنر او خپل تعلیم باندې مغرور شو، او وای چې موږ له د ځمکې تعلیم پوره دی، او وای په دې باندې موږ سمیږو، او چې مونځ روژه زکات او دا خبرې ورته وکړي و یاره چې دغې طرح موږ تیار نه یو. د حج خبرې چې دی بس د الله په حکمونو کې د کامیابی یقین او د غیرو په طریقو کې د ناکامۍ یقین، دا چې دی زمونږ او ستاسو کامیابي ده. د الله نه کېږي او د مخلوق نه کېږي. د نبی علیہ السلام په طریقه کې کامیابی او په غیرو په طریقو کې د ناکامیابی یقین ناشي. الله وی وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون، چې کم آسمانی پروګرام، کوم رحمانی پروګرام، کم انقلابی پروګرام، کم د انسانیت د بدلون پروګرام هغه را لېږلی وو، نو هغه دیو ټکراو کو، نو چې هغې ټکراو کو نو ذلت ذریعه یې وګرځېده. د قرآن او د رحمان او د انقلابی تعلیم چې دی هغه په سکول، کالج، یونیورسټۍ او بازار کې عام کول غواړي، په تانا تحصیل اسپتال کې عام کول غواړي. موږ ټول مسلمانان، زمونږ نظام اسلامی دی، معاشره اسلامی ده، زمونږ معیشت اسلامی دی، زمونږ هر څه په قرآن کریم کې دي. موږ له پکار ده چې قرآن کلک ونیسو. زمونږ د طالبانو رشته د قرآن کریم سره ده، نو د سکولیانو مسلمانانو رشته هم د قرآن کریم سره پکار ده. هغه لره پکار دي چې قرآن کریم لا راشي او په دې باندې چې رسو کې ځان پوهه کی چې د ماسپخیم نه پس به زه د عالم سره، زه د مولا سره کینم د دې لپاره چې زه ته قرآن کریم زده کما. که ماسپخیم مو سره ټیم نه مازدیګر دی راشي، ماسخوتن دی راشي، د نیمې شپې دی راشي، تجربه دی وکړي په مولا باندې او ورته دی ووایي ما ته رحماني قانون ووایه، ما ته آسماني قانون ووایه. که ده ورته ونه وه نو بیا راشه جرمانه به درله زه درکمه. نو انسانیت ترې نه زده که. معاشره کې ګوره، معاشره کې سوچ کوه، اسپتال ته ورشه چې د تعلیم سره انسانیت نه و زده کړی او د تعلیم نه مخکې ادب چې دی هغه نه و کړی، نو تا ته به بیا پته ولګي چې آیا په دې خلکو کې انسانیت شته او که نه. ورنه هر یو تن په نن سبا کې په خپل ځای باندې پیراون دی. ډاکټرانو ته وګورم، د زړه مریض به علاج له به د بوتلې هغه ورته چې دی اډول توجه نه کوي، په موبایل کې ولګي او برید په دومره پرېښودي، دومره غټ برید چې په انسانانو کې ازمرۍ او شرمخ او پړانګ بخکاري. صرف شکل به د انسانانو د ډانچه پورته لوړ به چې د انسانانو په شان ولاړي، خو په حقیقي او معنوي طریقه چې ورته وګورې نه شرمخ به وي. دا د غریبانانو وینې څکي، که په پیس کې ورته ګوري، که په دوایي کې ورته ګوري، که په اپریشن کې ورته ګوري، که په انجکشن کې ورته ګوري، څو به درته چې دی څه کي هغه شمار کمه، خو که چېرته رالي او داسې په ګوته به یې درته وښیم. که دغه شان تاجرانو ته وګوري، دکاندارانو ته وګوري، ټیچرانو ته وګوري، دارنګې چې د پرایویټ سکولونو پرنسپلانو ته وګوري، صرف د پیس د سیوا کولو دپاره، د سکول د مخکې کولو دپاره د مونځ ټیم نه پیژني، د قرآن ټیم نه پیژني، د نوافلو ټیم نه پیژني. اکثر د سکول چټي چې په 2 او 3 بجې باندې کېږي او د دین سره چې او د قرآن کریم نه دومره ناخبره دي، د هغې ورسره څه وقت، د هغې ورسره څه عظمت په زړه کې نشته چې هلکه دا خو د الله حکم دی، د الله له طرف نه چې دی موږ ته دا اډر شوی دی، دا خو رحماني قانون دی په موږ لاګو شوی دی. دنیا ته چې موږ را لېږلي وایي اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. انسان ته خو په دنیا کې د الله د طرف نه را لېږلی شوی او نامزد کړی شوی باچایي، ته خو د الله قوانین نافذ کوه، هغه عملي کوه. اوس د مسلمان معاشري منبر، د مسلمان معاشري مشر، د مسلمان معاشري معمار او د مسلمان معاشري د تعلیمي ادارو مشران هغه په دې طریقه باندې د ماشومانو تربیت کوي چې صرف او صرف پیس، صرف او صرف خپل عزت، صرف او صرف خپل نوم او ناموس هغه وکي. نه د دین فکر شته، نه د آخرت فکر شته، نه د نظریې فکر شته،
نه د قرآن فکر شته، نه د الله د حکم فکر شته، نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو فکر شته. په پنسو به ورته دا کاریږي وای دا ولې پورته کړی دي او دا یې بډاوره نعوذ بالله من ذلک مرارا ټوپۍ دا نه مني وای دا د یونیفارم خلاف ته. دارنګ چې سرتور سر دارنګ چې هر څه به چې د اسلام نه خلافي. نو که ته خپل یونیفارم منی نو د نبی علیه السلام یونیفارم ګوره به قیامت کې چریږي. او په پولیسرات باندې په حوض کوثر باندې به د نبی علیه السلام سنت او تعلیمات چې هغه دغه مطالبه کیږي. نو که ته دلته د نبی علیه السلام د تعلیماتو موافق خپل ژوندګي نه تیرې او په هغې باندې عمل نه کې نو قیامت ته به نه ورځي که حوض کوثر ته د اراده نشته دی ګیلاس ته د نبی علیه السلام د لاس نه او په پولیسرات باندې د تیرېدو ته اراده نشته دی نو بیا کوه خپل ادارې او خپل سکولونه او خپل کالجونه خپل دنیاوي چې لیډري او خپل دنیاوي دنده هغه کوه. د دنیا زندګي ده دا فرعون هم ډېره خوړلې وه، دا قارون هم ډېره خوړلې وه، خو اوس دې تللی دی. اوس چې دی څه دی هغه لاندې پروت دی. نو د دې وجې نه ظلم ویلی کېږي وضع شی په غیر محله، یو شی چې دی په غیر محل کې ښودل دا ظلم عظیم دی.